علیکم ورحمت الله. امید لرم چې ټول د پیج پوره کوونې او په خیر خیریت سره وي. زه راغلی یم اصل شی پاکستان ته راغلی یم. مکه شانه و د 20-25 ورځې چوټي مو هغه تېره شوه. نن مې واپسې فلایټ دی. تاګ نه مخکې مو چې تاسې ټولې هغه د پوره معلومات د پوره خالي یو شارټ سیشن وشي چې خلکو ته یو عام معلومات میلاو شي. لکه څنګه د دوست کسې هغه مې دی ډاکټر جاوید افضل، هغه هم ورسره دی چې دا یې د پرایویټ هاسپټل چې کور کوي په کراچۍ شي. اور هغه سره مو ډسکشن وو چې کومه کامن پرابلم دي د خلک کومه عام مسلې دي چې خلک ته پته نه لګي. ایدب مو موجودګي شي چې خبرې وشي بیا داسې وي چې لکه دا یو علاقه لوکل دی. زه خو اوس په انګلند باندې یم متحده خلک مسایل دومره پته نه وي. خدای فزیکلی موجود وي تا اور د تجربه نو ان شاء الله فائدہ واخلي چې خلک ته څه مسایل دي او خلک یې څه تصویر پیش کوي او اصل بیماری څه وي. اصل چې ډېر یا چې خلک سداره اویرنس نه وي ورته، خو هغې معلومات چې ورته میلاو شي بیا خلک ته ډېره فایده وي. چې ډسکشن چې کوي اول د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حدیث په مبارک شروعات سره کوي چې حدیث الفاظ اور دینی چې مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے یا مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے. چې بهترین انسان په توسه شاغ دی چې د خلک د فائدې د پورا څکور کوي چې د خلک د پورا فائدې مند وي. ځینې پورا هر سړی ژوندۍ تیروي، خو اصل بختور انسان هغه دی چې د بل چا د پورا داس کور وکړي چې تو په مرګ نه بعد خلک په داس الفاظ شي دوي چې را دغه سړی د نور خلک پورا هڅه شګړې ګوري نه کړي. مرغه ابتدا ان شاء الله د ډاکټر جاوید افضل اثر کوي د ایکسپیرینس سره چې خالتا ډاکټر جاوید د خلک د مسایل کوم کومن دي چې یا اکثر هسپتال ته ډېر درېمي خاص کر اینجا پښتانه شبه خاص کر مسیح په څه مسایل سره ډېر زون ریپرزینټ کوي. ډېر کومن مسلې څه شي دي څه بیماری سره ودري. مین پاکستان کې مسله دا دو چې د پیرون فقیرون او د دامینه تو وینا په دا باندې زیات یقین کوي. دا د یو مذهب شمه دغه نه باندې کوي نه چې د کوم روحاني علاج بیا پرېږده چې کوم شی باندې یقین ودرېمي کولای شي. یو مذهب ما د شینه انکار نه کوي. خدا دا مسله دا دو چې چاته سم میډیکل پرابلم وي، څه فزیکل څه بیماری وي وته چې هغه تشخیص یا علاج ضرورت وي اپ پوتې شي او نور هغه پسې ګرځي په فقیرون پیرون پسې چې بیماری پاته نه لګي. یقیني بالکل د تیم پر بیماری چاليږي د بجای دغه چې بیماری یو تشخیص وکړو میډیکلی ټیسټینګ یې وکړو پراپر یو علاج یې وکړو هغه پوتې شي او بل سایډ ته بیماری دمره زیاتېږي چې اخري سي اینډ سټیج ته ورسي ول هسپتال شي پریزنټ کوي. د داس مریضونو روشي هسپتال ته بعد یوار ضروري وي دوا کسا یو هو مریض چې کیم بهوشا و او یو بل سره اټینډنټ و سره چې کیم کاس و بهوشا کاس و بارش مې پښتنه نه وکړه چې دلته څه مسله دو ویلیا چې اچانک نو سکوت شولې وتر مې چې شوګر بلډ پریشر څه مسله خو نه وي هیڅ مې زنه وخاستله ویلې چې نه بدر باندې پیریون راغلی اوس یې بهوشه کو ډېر واجب کېدلای شي. شوګر ولا مریضون وی اکثر چې شوګر ډېر زیوتا شي ډېر کاما شي هغه ته بهوشي ور درېمي او نور هغه ګردې چاته مسله وي زړه چاته مسله وي چاته هارت اٹیک ورشي فالج وتا ورشي ډېر قسم وجوهات دي چې هغه وجه نه بهوشي ور درېمي واته دغه دا ذهني جوړ شوی و چې نه دا پیریون وجه نه دی چې چیک مې کړلی سټاف ته مې چې شوګر لیول دی چیک یې بلډ پریشر وایټلز یې وکړل هغه شوګر کم شوی و ډېر څه خوړلې نه وي پیرارز ناشتا یې غای رزوله ماړې نه وخوړلې وې ګاټم شروع غلې. یقیني ډایبټیک پیشنټ وي یا ډایبټیک خامخا په ډایبټیک شزیو دا مسله وي او هغه چې کوم شوګر لیول چې کله پیراش ول انجکشن به تاوا لګولې پانا 10-5-7 منټ ټیم وي پانا په هوش شروع ایکشن وستلی ولدا چې سره کاس وو هغه بیا هم هغه دا یقین ورکولې پورا چې دا ته پیریون نه دي دا بل مسله دو هغه باندې ډېر ډسکشن مې سره وکړلې اخر په څه مشکل هغه ومانل چې دا دغه ورنه کېدلای شي او چې کوم احتیاط کوم پریکاشنز دي هغه ته بیان کړل چې دا کورینا او کاوه او دا نه کاوه چې نیکسټ ټایم د شینه بعد شي بیا به ورشینه پرودري. بس ملګری دا یو لایو اگزامپل دا یعنی څومره واضح دا یو مثال دی د میژه د خلک د علم نه واجه کونه د معلومات چې ورسره نشته. یعنی یو سړی شوګر کام دا یا بهوشه شوی دی دا ته یې هایپوګلایسیمیک
چې شوګر دا راکم شي چې په خپل لیول نه لوند روشي بیا انسان باندې څه کېږي بهوش شي هغه انسان اور په ټیم باندې چې دغه انسان ته شوګر سپلیمنٹ نشي ملاوي هغه بیا ډېر سیریس کنسیکوینسز کېدای شي وسکا دا سړی په ټیم باندې هسپتال ته نه وای رسولای ورته دیتا یقیني ده د ژوندۍ خطر وه اور یمیږه خلک په ذهن شو څنګه شوي چې دا پیریون په ورغلی دا وس یو خالي یو مثال دی دا په دغه رنګه باریندم ته کہانی یا سناولې د هسپتال چې څه روسي په یقین سره درته یای چې د نن مزړه سره وژړل چې ولې د میږه حالت دومره پته نشته دی ټیک تو درې مې په ملګون باندې احترام کوي د علما په قران شه په حدیث شه شفا دو خو نه چې کیم یو بیماری وي په انسان شه هغه د دام یتوي سره اول میډیکل لغاز سرچ کوي چې سړی ته ټریټمنټ شيري شي ورته ډېر کسي نشه داسې وي یقیني خلک پته نه لګي چې د مریض مارک خالی د داس په سمارک ژوند په میرا کې دادو چې په خپل ریز باندې دی خو هغه د خالی د خلک د غفلت په وجه سره اشای وشي وسکا مریض په ټایم باندې هسپتال ته ورسیږي بشکه ورسته دام تو ویز هم په کاوه غنا چنه ایمان کړای د هر سړی خپل عقیده دو و میرا خلک مکمل یعنی ظاهره بیماریو په شوی نه ورته چې تو د پښتور کې تیږه دي دغه لازم ته علاج کی چې نه اعتبار یو شوکره دو اکثر د نس شرغلا یې د الفاظ مډریا ته ور بدل چې شوکره دو چې آتا ورشلیا یا تایبار یو شیا ملودای بل یو مالانګ شینی مالانګ داس حال وی چې نل مینز نه او داس نه ژیرا نه سونات نه څشای په خپل کلمه پاتو نه وی ورتا ورکشنا ولای وی استن ورته داس کو ورته چې تو مې اپریشن وکاو باس پیریونه د اپریشن کړای دی ته وسلای شي اور کورا ته لوړ شي تو غان کاوي دا سو وزن وي چتاوي یاد مو الله 21ویں صدی سے میرا پندیجی اور پدا نن سبو دار شه هم میرا ذهنی طور باندې دومره پسمان دی چې خلک دا پته نه لګي چې ودا رجا دا سړی تا د بیماری دو فزیکلی کا واقعي په د باندې نور څه شوی دي سو بیماری دو تو تا هغه علاج په کور دی بجای دغه چې ته یو غاټه درمه پیر پکیر تا درمه چې متا دم تو ویز وکا وس هغه یو علمي ادو کنه رسول درته کو چې چاته داسې بیماری وي اول میډیکل ایڈوایس وخله مشوره کوي ډاکټر سره پښتنه کوي خاص کر یمیږه د ماسی چې څورا په د پسمانده علاقې شي دی لکه د سلطان آباد جنجال ګوډ مچر کالونی نامینه هه داستی چې غنا پته لګي چې ودارا د تو خلک یعنی حکیم قسم یا ورته ملوي جوړ بل په غالیش خلک ورته نوستوي یو عام د غاور تانوسوي چې خپل میډیکل هیستوري وی نیچر نالج وی کلینیک وکلاو کړای وی ورته خلک ته دړه دړ ستنه ډراپینا دا ورته شری کړي مخشه په ډراپینا پستنه پروګرام تا کړای نه غنا دومره نقصان خلک صحت ته رسیږي چې غیڅ اندازه نه کیږي اور یقیني دا شای ډاکټر جاوید افضل بیا درته ایکسپلینوي چې خلک همیشه ذهن سوي چې ستنه ډېر هوډیا ته خلک ستنه ډراپینا ورته ولاګي چې کیمیو درېمی ها د معمولی تکلیف ها وی په در کې معمولی درد وی چې هغه ته عام برداشت کولای شي لیا چې ته اورل میډیسن او کولې څه ګولې څه شربات و چې سیرپ اکثر شکېدلای شي دی چې نه چې ستن یا ډراپ نه وي دا ذهني جوړ شوی چې دا نه ورته ولګوي مودا درد مودا تکلیف نشي ختمېدلای دغه طرف ته یو توجه دو او یو دا پیرونه طرف ته یو بل واقعیا ته بیناو د خپل ځای وو چې تم وزټ کړای وو هغه له شي په اتفاق یو زوی و داسې پیر ولا غاډ یو زوی جوړ کړای وو چې واده خلق دماولی ورغلی میران پښتنه تا غاډ یو په دیوله باندې یو پوسټر لګاوله په باندې لیکلي دي چې د کینسر شوګر بلډ پریشر تور زیړی زیړی هر قسم بیماری می ځای علاج کوي اکاس چې کوم نوستو چې دامینه کوله نو پښتنه وکړه زمې ته دا ټول بیماری علاج کولای شي چې وته مې شوګر بلډ پریشر هو چې بالکل یې کولای شي دا روحاني بیماری دي وته مې ته چاوي چې دا روحاني بیماری دي فزیکل دي چې دوايي ورکې اکثر شي بل هغه تخپل مسله څه وا پیر چې و سترګې و بیماری و چې پاشه نظر کمزورای کیږي نازور وی چې معصوم چې شي باندې باز صحیح نه وینه بهر یو ورجن نه شکر زده مو ته چې دغه پوره تخپل څه علاج نکړای دی ځون چې زه سترګې سپیشلیست تلای و هغه ورته ویلي چې دغه پوره تو اپریشن کیږي سرجری ود کیږي باندې بعد تو دا مسله حل شي دا روحاني علاج نه و پداش مو ته چې ته خپل ځون علاج ته نشي کولای تو سره دره د کینسر پر علاج ته د خپل سترګې نظر علاج نشي کولای
ته نور خلک څنګه علاج کوي نو دې نه دا خلک وي چې معنی درته یقین ومنه غلی دی چې زه خو مو چار دادو بس یاد دا یو مثال دی خالی چې یمیجا د خلک کیم قسم صحت دغه ملنګون او د پیرون دا تباکوي د دنګړینی چې ورته نوستي په هزارو روپۍ خلک نه وخلي روپۍ داسې ور په شیري وي وته تور دغه ورته وکړه مرچ ورته دام کا وته بل مړۍ ورکړه پلونکی شی پې وکړه اصل بیموري د مریض نور وي خلک زندګۍ تباه کړي بهرحال ویډیو اوږدېږي په آخر شي دغه ټولې ویډیو نچوړ خالي څه دی چې زه دا چې خالي د همیشه قوم ته د همیشه خلکو ته دغه میسج میلاو شوی چې خدا را د الله د پورا خپل صحتي خیال وسوته ټیک تو قدمینه باندې یقین وي سعید ورسه چې کیم صحیح علما دي هغه واقعي په خلاص شفا وي خو هغه سارا خالي په دام باندې ماکشنه علاج ور سره کوي چې کیم الله تعالی عقل انسان ته ورکړای دی یو بیماری د تو فزیکلی شپه یې چې دغه دوايي اویلیبل دي صحیح هسپتال ته لور شه صحیح ډاکټر ته لور شه هغه علاج وکړه چې تاسو هغه زندگی باد شي او د نور مصیبتونه د یو خراب زندگی نه باد شي امید لرم چې ټول په خیریت سره وي مو خپل فلایټ ته نن ان شاء الله واپسې د اور تکاوي د خیریت ان شاء الله چې وراسه پورې بیا د بلې ویډیو سره رابطه وي سره السلام علیکم ورحمت